رب العزت نصیب وګرځي. برادران اسلام، اخیری عشره چې دا په ډیرو څیزونو سره امتیازیات لري، په دې اخیری عشره کې د عباداتو کثرت نورم زیات شي. اخیری عشره کې د لیلة القدر د شپې تلاش وي. په دې اخیری لسو شپو کې د شپې خوبونه هغه کم شي، د رب کائنات جل وعلا عبادت زیاد شي، نفل منز زیاد شي، ذکر و اذکار زیاد شي، د قرآن عظیم الشان تلاوت په ثابت رمضان کې چې څومره کیږي، په اخیری عشره کې د هغې نه زیات د قرآن عظیم الشان تلاوتونه شروع شي. نعت رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم، د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم یاد، د هغې مبارکو درود شریف او صلات او سلام د انسان په دل او دماغ باندې هغه معمول شي. خالق کائنات جل جلاله تخلق په جراګانو په مینتونو باندې شي، خلق اوخ کې تویي او د خپلو ګناهونو معافیان د الله رب العزت جل وعلا نه غواړي. دا طریقې کار د نیکانو صالحانو د اولیاء کرامو همیشه دا ترتیب روان دی، او پر رمضان المبارک په اخیری عشره کې عام مسلمانانم دی طرف ته متوجه شي، دی ته شب بیداری ویلی شي، یا ورته د شپې د الله رب العزت په تور تیاره کې د الله رب العزت جل وعلا عبادت ویلی شي، چې ټول دنیا ودشي، ټول مخلوق ودشي او دی رب کائنات جل وعلا ته په تنهایی کې په عبادت کې لګیاوي. قرآن مقدس کې الله فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون. اللہ رب العزت جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی چې دا خلق چې دوی د خپل خوابګاهونه د خپلو کټونو او بسترونه دوی چې کم دی نو جدا شي او دوی د الله رب العزت جل وعلا په عبادت کې مشغول شي. وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، امید د الله رب العزت جل وعلا نه ساتي او دې سره سره دوی خرچې کوي. مما رزقناهم ينفقون یعنی مالی عبادتم کوي، جانی عبادتم انسان کوي، او د هغه سنا چې الله ولا ورکړي د هغې نه چې کوم دی نو دې خرچه کوي. نو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. الله رب العزت جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا قرآن مقدس کی فرمائی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ رب العزت جل وعلا فرمائی کہ دغا خلق چې کم خلق د شپې لګیاوي د الله رب العزت جل وعلا عبادتونه کوي او هغوی د سترګو هغه یخوالی او د انسان هغه د عبادت هغه لذت هغه دی کوي، نو الله رب العزت جل وعلا دی چې سم کوي د هغې صلا، د هغې بدلا، د هغې جزا دا به الله رب العزت جل وعلا ضرور انسان ته ورکوي. اللہ رب العزت جل وعلا فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اغه خلق چې کم خلق قیام کوي د شپې، اغه خلق چې سجدی کوي د شپې، الله رب العزت جل وعلا په درگاہ اقدس کې الله رب العزت جل وعلا د دې آیات بینات نا شارحین دا فرمائی چې رب کائنات جل وعلا د شپې د دې تیرولو نه مراد دا دی چې انسان په منځ کې او په عبادت کې چې کوم دی نو مشغول وي، د شپې د خپل رب کائنات جل وعلا ته عبادت کوي. الله رب العزت جل وعلا په خپل کرم باندې د انسان لږ شب بیداری هم انسان ته ډیر ثواب ورکوي. لکه حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارک فرمائی چې من صلی بعد العشاء الآخرة ركعتين او اكثر فقد بات الله ساجدا وقائما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې وکړه یو انسان د ماسخوتن د منځ نه بعد
دو رکعت نفل منز اکی د ماسخوتن د منز نه بعد دو رکعت نفل منز کی یا د دین زیات منز کی الله رب العزت جل وعلا وې دغه انسان ته د پوره شپې د شب بیداری د پوره شپې د قیام د پوره شپې د سجدې کولو الله رب العزت انسان ته اجر ورکوي الله په بارگاه کې دا نوعیت دا کمواله دا زیاتواله دا ډیر دا لږ دا د الله په درگاه کې نشتا دا زمونږ دی دا الله په درگاه کې چې لږ عملی په خلوص باندې په خنیت باندې دا الله په درگاه کې هغه ډیر وي ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم الله رب العزت جل وعلا د انسان جسم تا د انسان ډیر عبادت تا کم عبادت تا ډیر خرچی تا کمی خرچی تا الله رب العزت نظر په دی باندې ني د الله نظر قلوبکم ستاسو په زړونو باندې ستاسو په نیتونو باندې ستاسو په ارادو باندې ستاسو په نظریو باندې ستاسو په سوچ باندې ستاسو په فکر باندې چې کم فکر او سوچ انسان کوي په کم نیت او په کم اراده انسان قدم خلی الله رب العزت جل وعلا هغه طرف ته ګوري هغه روایتو کې یو عالم دین د اصلاح د پاره یو واقعه را نقل کړی دا حضرت موسی علیه السلام وی فرمای چې موسی علیه السلام رب کائنات سره مناجات کول رب کائنات جل وعلا سره وا هغه مبارک چې کوم نو خبرې کولې یو ورځ روان دی مناجات ته روان دی عبادت ته روان دی حضرت موسی علیه السلام سره یو امتی ملاوشه امتی ورته وی چې دا سکار دی اے موسی علیه السلام تخپل رب سره ملاقات لزو مناجات لزی زما دا یو پیغام خدای پاک ته یوسا زما دا یو پیغام قریب پروردگار عالم ته رب ته یوسا الکه څه پیغام دی وی پیغام زما دا دی چې زما د الله نه تاسو کا زما د رب نه تاسو کا ما په خپل جون کې ډېر صدقې کړې دي ما ډېر زکاتونه ورکړي دي ما ډېر فدیه او سرسایه او کفاره او غټ خیراتونه مې کړې دي په لکونو او په کروڑونو صدقات مې ورکړي دي لکه الله نه تاسو کا چې ما نه سونه قبول کړی دا سونه صدقه را نه قبول کړی دا موسی علیه السلام پیغام یو ویلو حضرت الله رب العزت درگاه اقدس تا رب ته فرمایي چې اے رب ستا یو بنده دی او هغه دغه څه وایي چې رب نه تاسو کا چې تا زما سونه خیرات قبول کړی دي سونه صدقې دي قبول کړی دي ما خو ډېرې ورکړي دي الله رب العزت ورته فرمایي چې اے موسی علیه السلام لاړ شو دې بنده ته وایا لاړ شو دې بنده ته وایا چې ستا د تمامو کروڑونه دي او کاربونه دي کلکونه دي ستا سل کال جون دي شپېته کال او کاویا کال جون دي د دې تمام جون کې تر نن تاریخ پورې ما د تان صرف یو 48 چې کوم نه قبول کړي دي یو 48 مې نه قبول ګرځولې دي موسی علیه السلام واپس راځي چې موسی علیه السلام واپس راغی هغه ورته ویل چې الله رب العزت طرف نه پیغام داده چې الله رب العزت جل وعلا صرف ستا 48 قبول کړي دي هغه ډیر حیران شو په تعجب کې پرې وته او موسی علیه السلام ته فرمایي چې اے موسی علیه السلام لاړ شرط ته وو فرمایي چې مال د 48 واپس راکا هغه پم شو هغه غوسم شو چې ما دومره عمر دی او ما دومره صدقې کړې دي دومره خیراتونه مې کړې دي او زمانه صرف یو 48 قبول شوی دی لہذا رب کائنات جل وعلا توفرت 48 ما ته واپس کا موسی علیہ السلام چې بیا مناجات ته تللی دی موسی علیہ السلام فرمایي اے پروردگارا ستا خو ډېر عجیبه بنده دی هغه بنده خو چې ما ته د خپل 48 واپس کی ما ته د خپل 48 واپس کی ما دومره زندگی تیره کا ما دومره خیراتونه کړی دي دومره صدقې مې کړی دي او زما صرف یو 48 قبول شوی دی مال ندام واپس راکی الله رب العزت ورته فرمایي چې موسی علیه السلام لاړ شو زما د بنده ته خپل امتی ته دی وایا چې ټیک دا 48 درته واپس کوما لاړ شه په فلانه پوله باندې په فلانه ځای کې لار باندې ستا 48 پروت دی خو تا 48 چې کله روچت کی نو هغه 48 بدن سره یو شي هغه 48 با د یو سیس په بدل کې باور کې یعنی د هغه بدل څه نه کې چې ته باور کې هغه سیس او د هغه په بدل کې بسیز اخلي بلکې دا څه وکا چې هغه په وزن باندې هغه یو طرف ته پتل کې کیدا او په بل طرف کې د هغه په وزن باندې سیس پتالا د هغه په وزن بسیز تلي په بدل کې باندې ورکی چې ته او 48 ورکی
او پاغي باندې نه غوخه والی کیلو یا تنه چې کوم دی نو سبزی ته نه واخلي په بدل باندې نه هغه کاڼې به اخوا کې تلې نه او د کاڼي په ځای باندې به د 48 کېږدي او په بدل کې چې ورسره سم ته تلې او ورسره وتله دغسې کار وکړي انسان را روان شو الله رب العزت جل موسی علیه السلام ته چې کوم ځای ښودلی هغه ځای کې 48 پروت دی هغه 48 راواخېسته لاړلو بازار ته ړومبې د غوښې په دوکان باندې ورغلی دی هغه غوښې والا ته وایي چې ماله د اتانو دغه غوښه راکړه خو یې داسې وکړه چې ته د خپل کاڼي اوچت کا او زما د 48 باندې کېږده چې د دې په بدل کې څومره غوښه راغله نیمه تیکه راځي لږه راځي څومره چې راځي بس هغه ما ته قابل قبول ده او ما ته هغه راکړه هغه انسان دته حیران شو تعجب په اندازې ورته وکړه ته ویې خاندل زه ټیک ده نو 48 ته نه واخېستو رتلې یو طرف ته کېغېستو او بل طرف ته د معمولي غونډه غوښه راواخېستله یو تیکې راواخېسته د 48 په مقابله کې کېغوستله لیکن هغه تله ونه خوځېدله او بیا دوباره غوښه راواخېسته درېم باره راواخېسته ان تر دې پورې چې هغه حیران پرېوته چې په دوکان کې څومره غوښه وه هغه ټوله راواخېسته د هغه 48 په مقابل کې په وزن کې کېغوستله هغه 48 د خپل ځای نه خوځي نه هغه په ځای باندې ولاړ دی دی ورته حیران دی چې دا کوم څیز دی راپسې راوړی دی ما سره خپل کاڼ دومره نشته دی چې دا څومره وزني ستا دا 48 دی دا د کوم ځای نه راوړی دی هغه سر سجدې ته لاړلو سترګو نه اوښکې لاړې وې واپس چې سر راوچت کا 48 یې راواخېسته ورته ویل دا دومره وزني ولې دی وایي دا هغه 48 دی چې دا رب کائنات قبول ګرځولی دی چې دا الله قبول ګرځولی دی نو کوم یو څیز چې الله قبول وګرځوي که هغه 2 رکعته نفل لمونځ وي د انسان قسمت په باندې بدلیږي که یو آیات د تلاوت د قرآن وي د انسان مقدر په باندې بدلیږي اصل څیز د انسان خلوص دی اصل څیز د انسان استقامت دی اصل څیز د انسان نیت دی اصل څیز د انسان اراده ده انما الاعمال بالنیات دی انسان په کومه اراده باندې چې کوم کار کوي زما رب دونه غفور دی زما رب دونه کریم دی چې انسان په کومه اراده باندې په کوم طرف باندې روان شي رب کائنات جل وعلا انسان ته هغه طرف ته دروازې کولاوي او هغه طرف ته ورته رزق فراخي ګرځي یو انسان حلال رزق پسې منډې وای او حلال رزق پسې کوشش کوي دله به رب په حلال رزق کې رزق ورکوي یو انسان حرامه کوي غلا کوي یو انسان ډاکه کوي یو انسان د چا کور لوټ کوي د چا کور پسې ځي هغه ته هغه طرف ته دروازې کولاویږي الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمایي انسان چې کوم طرف ته کوشش کوي الله ورته لارې نه بندوي انسان د خیر د پاره کوشش کوي د نیکۍ د پاره کوشش کوي انسان د کم یو څیز د پاره د الله د رضا لپاره کوشش کوي الله به ترې راضي کېږي انسان د دنیا الله رب العزت جل وعلا د کټلو د پاره کوشش کوي الله به ورله هغه ورکوي غرض دا دی چې د شب بیدارۍ او هغه اخیري رمضان المبارک لس ورځې چې د کمې دپاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به هغې انتظار فرمایلو او حضرت سیدنا مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې اقام النبي صلی الله علیه وسلم حتى تورمت قدماه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دمرا کریم مهربان رب قیام فرمایلو دمرا قیام فرمایلو چې تورمت قدماه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپوبه وی دی په پرسوب شروع کو او پرسیدل به شروع شو دمرا وی دی اوږد قیام کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکنا تپوس شلو حضور نبی رحمت اے محبوبہ دا دمر مشقت دا دمر ریاست دا دمر تکلیف چې تاسو اٹھاوئی یا رسول تاسو محسوب عن الخطائی تاسو دا گناہونا پاک یې دا انبیاء سردار یې یا رسول دونه مشقت ولی نو آقا فرمائی افلا اکون عبدا شکورا آیا تاسو دا نغواړئ چې زه د خپل رب شکر گزار جوړ شم زه د خپل رب شکریا ادا کم زه د خپل رب شکر ادا کم رب کائنات هغه ذات دی چې په کائناتو کې بشمول انبیاء بشمول رسول بشمول ملائکه بشمول مخلوق بشمول د کائناتو ذره ذره چې دا ټول را یوځي شي
دا ټول په یو صف شي د رب کائنات جل وعلا شکریا اوس پورې نه چا ادا کړی دی او نه به څوک ادا کړي د الله شکریا د الله نعمتونه دونه دي ګوره الله رب المحبوب فرمایي په بني اسرائیلو کې یو کس و هغه د بني اسرائیلو یو کس چې کله نبی علیه السلام فرمایي چې هغه له الله ډېر عمر ورکړی اووه سوه کالو نه زیات عمر او دا ټول عمر دغه انسان د ماشوموالي نه چې کله نه ماشوم او په خبت پوه شوی د روجې شروع کړي دي او دا ټول عمر د روجې نیولې دي د ماشوموالو نه د شپې به تهجد کول خوله په روجه باندې به جهاد کولو الله راضي کړو او ټول عمر او د 200 کاله د الله عبادت کړو د الله رب العزت سجدي الله ته قیام الله ته رکوع الله رب العزت ته جړاګانی فریادونه کړو ورځ د قیامت بشي تله د میزان به حساب کتاب به شروع وي چې کله د میزان تله ته د انسان راشي او د میزان په تله باندې او سوچ او فکر وکړي چې جندم دومره وي او بیا ټول عمر روجې وي او بیا د شپې تهجد وي او بیا روزه په خوله باندې جهاد وي نو دا صرف اور صرف د انسان خبره کول خو آسان دي عقل ورته انسان حیران شي چې دا کوم مشکل کار دی مونږ چې کوم لږ عبادت وکړو که مونږ د فرض مونږ علاوه یو 10 رکعات روزانه نفل مونږ وکړو نو زمونږ پاره بیا چرته رسېدلی مونږ بیا د فخر نه سر څومره اوچتي مونږ بیا په هغې فخر څومره کوو کیسې څومره کوو خلکو ته وایو څومره نن مې دومره رکعاته نفل کړي دي بېګا مې تهجد کړی دی پرون مې اشراق کړی دی بل مې اوابین کړی دي دومره مې پیرې دا کړي دي دومره مې دا کړي دي مونږ په دې لږ عبادت کې دومره خبرې کوو دغه خلک چې کوم دي سره په ورځ د قیامت باندې به هغه چې کله خبر راښکاره شي الله به ورته وفرمایي چې بېشکه ستا عبادات ستا ریاست ستا مجاهده ستا سجود ستا رکوع ستا قیام څه شک پکې نشته خو فرشتو زما په فضل باندې د انسان جنت ته داخل کوي زما په فضل باندې د انسان به حیران شي یا الله ما جهادونه کړی دي ما تلاوت کړی دی ما رکوعګانې کړی دي ما ګرمي برداشت کړی ده ما یخني برداشت کړی ده ما اوچې روټۍ خوړلې دي ما لوږې تېرې کړې دي ما تندې تېرې کړې دي ما تکلیفونه کړې دي جهاد مې کړی دی روجې مې نیولې دي رب کائنات ټول عمر مې ټوله زندګي مې ستا په درګاه کې سر سجده باندې وما سر تسلیم خم یما او رب کائنات زما اعمالونه څه شو زما اعمال او ثواب او اجر څه شولو رب ورته بیا فرمایي چې اے بندا زما په فضل باندې جنت ته لاړ شه خو دې به رب زما اجر څه شولو رب کائنات به فرمایي چې رای ولې د میزان تلې ته انسان به د میزان تلې ته واپس راشي د میزان تلې ته چې کله واپس راشي رب به فرمایي چې راواخلې د 200 کالو روجې راوالی راواخلې د سجدې راوالی رکوع راوالی قیام راواخلې صدقات راواخلې منظور عبادتونه راواخلې ټول عمر چې زما په درګاه کې سر په سجده کړو هغه عرش راواخلې په دې تله کې کېږدئ په یو پلړه باندې کېږدئ چې کله هغه تمام عبادات په پلړه باندې کېږدي دا انسان به ډېر خوشحاله او دی به وایي چې نن خو به زه ډېر په فخر سره یم چې ربه دومره عبادات مې کړي دي چې په هغه عباداتو باندې جنت ته داخل شوم په هغه عباداتو مې ته رضا کړي په عباداتو رانه ته رضا شولې ربه د ده دا سوچ او خیال دی چې کله ټول عبادات په پلړه کې واچولی شي په هغه پلړه کې تمام برابر شي رب به فرمایي فرشتو اوس د ده صرف یوه سترګه راواخلئ یو اندام یې راواخلئ او دا په دې بله پلړه کې کېږدئ د ده به صرف یوه سترګه راواخیستی شي په بله پلړه کې چې کېغوستلی شي د 200 کاله ټول عبادات به سپک شي دغه یو سترګه به پوچته وخیږي په هغې باندې رب به ورته فرمایي ای بنده تا خو دې 200 کالو کې زما د یوې سترګې شکریا نه ده ادا کړې چې دا کومه سترګه مې یو ځله درکړې ده تا خو څه پر دې شکریا نه ده ادا کړې بیا 2 سترګې بیا زړه بیا دماغ بیا د انسان بدن بیا دا 71 लाख کیلومتر په انسان په بدن کې چې کوم دی نو دا رګونه بیا د 24000 حدثو باندې مشتمل د انسان د سترګو دا کیمري بیا د انسان په دې جبه باندې په یک وخت ذایقه معلومولو د دومره د انسان نه الله رب العزت عجبه جوړ کړی دی موسی علیه السلام ته تاسو کو نه رب چې مخلوق خو دې ډېر دی مخلوق خو د الله ډېر دی 80000 قسمه 80000 قسمه الله مخلوق دی چې اوس پورې لا د انسانانو په وهم او ګمان کې نه راغلي
لا په پوهه کې نه راغلی. رب وایي عجیبه مخلوق او تا ته نږدې مخلوق دی څه دی. حالانکه الله په قرآن کې فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تاسو لږ دی دغه ته وګورئ چې دا ما په کوم عجب انداز کې جوړ کړی دی اوښ ته. خو رب فرمایي چې نه اے موسی که په کائناتو کې د ټولو نه عجب تخلیق ما کړی دی او ما عجیب ترین مخلوق ما جوړ کړی دی او د 80,000 مخلوقات مجموعه مې جوړه کړې ده نو هغه مې حضرت انسان جوړ کړی دی چې انسان ما په تمامو کې عجیبه جوړ کړی دی او حقیقت هم دا دی چې انتهایی عجیبه دی. ګوره څومره د رب کائنات پرځونې دي. سمندر د ده لاندې، ځنګلات د ده لاندې، هواګانې د ده لاندې، اسمان د ده لاندې پورته دی، انسان د لاندې دی. چاند ته ورسېدو، مریخ ته ورسېدو، خلا ته ورسېدو. یاره د دنیا کم مخلوق په داسې ني چې رب به د انسان ته په دې قدمونو کې نی ورچولې، رب به انسان ته په دې جولې کې نی ورچولې. طاقتور مخلوق دی. رب انسان ته وایي دا ستا دی، دا مې ستا دپاره پیدا کړی دی، ته ترې فایده واخله، ته سکون ترې واخله، راحت ترې واخله، استعمال یې کا، دا ستا دپاره دی. خو ای بنده ته مې ځان دپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے بنده ته مې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړی، د خپل ځان دپاره مې پیدا کړی. غرض دا دی، مقصد دا دی، عبادات، ریاضت، مجاهده، تقوا، دا به هر څه مونږ کوو خو زمونږ به هر لحظه او هر لمحه به فضل الهي په امید باندې به یو. مونږ به رب په فضل باندې یو. بخښنه، جنتونه دا د رب په فضل باندې ده، دا د رب په کرم باندې ده. خو د دې مقصد او غرض او غایه دا نه ده چې انسان به خپه په خپه باندې کینی، دی به محنت نه کوي، دی به کوشش نه کوي، دی به سټرګل نه کوي، دی به جدوجهد نه کوي او دی به وایي چې اصل د الله په فضل باندې ده. نه، د ده نه لوی بدبخت انسان، د ده نه لوی کمزور انسان دا په کائناتو کې نشته. همیشه دپاره به لاس ورکولو والا بهتر وي، لاس اغیستو والا بهتر نی، پورته لاس بهتر وي. ځان نه به ازمري جوړوئ. ازمري په ځنګل کې هغه ځناور دی چې هغه د بل ښکار شوی هغه بالکل نه خوري. چې بل څاروي ښکار کړی که نه، بل څاروي چې ښکار کړي ازمري هغه ښکار نه خوري. تاسو په خپله هغه ازمري جوړ شئ چې داسې رزق وګټئ، داسې په دنیا کې خپل نوم جوړ کړئ، داسې خپل مقام جوړ کړئ، داسې خپل محنت وکړئ چې تاسو هم خورئ او نور هم در سره خوري. تاسو به کتلي ازمري هغه بیا ګوره ټول خوریم نه، ازمري ټول نه خوري، هغه ښکار وکړو، ښکار معمولي ښکار هم نه کوي. ګورې هغه تاسو به کتلي وي بعض اوقات دا ویډیوګانې هغه معمولي ښکار نه کوي. ګورې هغه چې ښکار کوي نو د ځان نه 3 او 4 چنده طاقتور څیز باندې ورځي او هغه څیز ښکار کوي او بیا هغه ټول نه خوري، بس لږ مدت نه خوري د خپل وخت مطابق او نور چې کوم دی پرېږدو، نور ځناور او نور څاروي راشي هغې چې کوم دی نو بیا وخوري. نو دا د الله رب العزت جل والا فیصلې دي. اخیری رمضان المبارک آخری عشره ده. نن نه به انشاءالله سنت اعتکاف شروع کیږي. دلته کې د کومو ملګرو سوچ وي، فکر وي او د هغې ناست ارادي وي بالکل هغې هم کېناستی شي، دلته کې اعتکاف ته کښېنئ. زما چې څومره خدمت کېدی شي زه به د هغې خدمت به هم کوم انشاءالله، دې دپاره چې دعاګانې راته وکړي، دې دپاره چې موږ ته هم دا سعادت حاصل شي. نو نن مازدیګر نه به اعتکاف شروع کیږي. او اعتکاف چې شروع کوئ نو دا درته عاجزانه درخواست کومه چې اعتکاف د اعتکاف په شان کې وکړئ. اعتکاف مطلب دی د کور نه کټ کېدل، د بچو نه کټ کېدل، د سوشل میډیا نه کټ کېدل، د دنیا نه کټ کېدل، نور معاملات ټول ختمول، ټول سوچونه فکرونه ختمول، یو سوچ او یو فکر د الله په کور کې الله سره خپل تعلق جوړول، الله سره خپل نظام جوړول. نو څومره ملګري چې زما د आवाज اوري او هغې نوجوانان دي او اعتکاف ته اراده یې، نو ګوره ته چې جومات ته راځي اعتکاف ته، ټیک ده، ستا مور ته پته ده چې اعتکاف ته کېناستو، پلار ته دې پته ده چې اعتکاف ته کېناستو، ورور ته دې پته ده چې اعتکاف ته کېناستو، ملګرو دوستانو ته دې پته ده چې اعتکاف ته کېناستو. بیا د هغې نه بعد چې راشي نو بیا موبایل کم از کم په کور کې پرېږده، موبایل کم از کم په لاکر کې کېږده، موبایل کم از کم پاور آف کا. بس دلته کې بیا په جومات کې زه دې خبرې باندې ما ډېر زور راوړی دی، په سوشل میډیا باندې، په ګروپونو کې هم، په تقریرونو کې هم، چې مهرباني وکړئ دا موبایل چې کوم دی په موجوده زمانه کې 90% په دې کې ګانې بجانې او لعب
او هغه سيزونه په جماعت کې چې اصل بهر حرام دي او جماعت کې چې کوم نه ګناه ډبل شي جماعت به ادبي شي نو هغه کته نم کې تناستي فیسبوک استعمالي ټیک ټاک استعمالي انستګرام استعمالي واتس اپ استعمالي سوشل میډیا نن سبا دنیا لاري دي دنیا سوشل میډیا دا اگر چې زمون په دې زمانه کې تن خلاصیم نشته خلاصیم هم ته نشته نشو خلاصې دي ته نه ځکه چې هغه د وخت ضرورت هم بل زونه ګرځېدلې دي چې انسان ته ضرورت دی حکم از کم د اعتکاف کې چې کې نه نو بالکل چې کوم ته موبایل الاؤډ نه دی بالکل موبایل چې کوم دی نو چاته اجازت نشته دی کم کسان چې دلته کې کینی نو هغه تم زماده درخواست دی دلته کې خود شپې تاسو اسم ټوله شپه چې کوم دی نو ویخی ځکه چې د شپې سره اعتکاف ته کینو بیا د شپې د کیږم پکې بالکل پکې د کې دیم شي آرام هم کول شي خوب هم کول شي خو زیات کوشش د مجاهده وکي او هغه خلک کې نه چې کم خلک اوسګار نه وي دام ګور یو خندا د اعتکاف پسې دام اعتکاف پسې یو ټوکی دی او اعتکاف پسې یو مسخره ده هغه سړی و چې بس د فلانه سي اوسګار د کی بني دا د اوسګار خلکو کار نه دی دا عبادت دی دې ته د عبادت په نظر ګوري چې کوم سړی فارغ دی خدا خبره به نه کوي دا دلته کې د نیت خراب کو او ته اسم اوسګار دی اسم فارغ دی راشه کی بني نو بیا چې کوم هغه ثواب به نه خوان خو الګ کوي چې هغه رب له هغه الله لا چې ته مصروف هم یې او خم مصروف دنیا کې سم لټ پتی او باوجود د دې نه چې ستاسو دنیا بالکل چې کوم نه خپه کې ورګيري او تاغه ارس پځې پرې د الله سره لپاره الله تعالی شنو کمال خدا دی او اکثر به ما چې ګوره اخلاق دانی چې خپل نه زیات طاقتور د پاس اخلاق استعمال کی مو خلکو اخلاق دی توایو کنه چې ما نه طاقتور دی په پیسو کې او په زوراور دی رانه او زه د جی کوم سر مخ کته کړي هغه اخلاق نه دي اخلاق د ځان نه کمزوري سره چې کله اظهارو کې دا اخلاق دي چې کله تانه مال کې کمزوري خاندان کې کمزوري دولت کې کمزوري په مټو کې کمزوري تو ورته پسینه لاس کې تو ورته جی کې او تو ور سر اخلاق او نرم خپل استعمال کې د اخلاق ویل شي الله دې زموږ استاد نصیب وګرځي الله رب العزت جل وعلا دې د اخیری شپې ورځې دی الله دې زموږ نصیب کړي او رب کدیر لمزل دي هغه کسان معتکفین چې اعتکاف تکینی الله دې ورته د اعتکاف صحیح ادا کولو طاقت او توفیق الله نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.